هغه ولا نفي وشوه ترادف ولا که نه څه امر دی فعل سره یو شون د څنګه برابرۍ ټیک ده فعل کې خو څه کله سره خط وشي که نه هغه نه بعد وجوب دپاره استعمالوي صحیح ده امر سره استعمال شي صحیح ده نفس فعل سره نه کېږي اوس دې کې اشتراک ولا نفي مخته کوي ښه که نه قصدن یې شروع کوي مخته ګوره یایي اوس څه وموجبه الوجوب د امر ولا موجب المثبت تل شي کنه ثابت کون صحیح ده دا موجب شولو د بل څه د کوم شای ثابت کړي چې نل شي موجب تل شي کنه نو سو موجبه الوجوب لن ندب والاباحه والتوقف ندب یعنی مندوبیت اباحت او توقف نه ده توقف چې شي وشینه غلط پاتې شي نه اگه جواب نه وي خادي تل شي توقف يعني ان موجب الامر الوجوب دي امر ولا موجب چې شد وجوب ده کنه فقط عند العامه دي عام ولا مفنزلن ندب كما ذهب اليه البعض یا ذهب اليه بعض سدي ولا معنا ندب نه کیږي لکه ځنه علما اندي ته لوړ دي کنه هغه سند ولا معنا ورکه هم شته لکه ابو هاشم شو اکثر معتزله او امام شافعي قول ده ولا الاباحه كما ذهب اليه بعض نو ده اباحه د پرانه رسي سیده لکه ځنه علما عملی طرف ته لوړ دي هغه د امام مالک سره ځنه حضرات دي ولا التوقف او نه توقف لمن د کما ذهب الیه بعض لکه ځنه علما عمدی معنی ته لوړ دي لکه عباس احمد بن شریح شولو سیدا ولا الاشتراك لفظا ومعنا او معنا بين الثلاثه والاثنين كما ذهب اليه اخرون او د سینه د اشتراکی معنی ورکی وی خا کنه امر کی اشتراکی معنی څه د وجوب نه د وغیرہ کی مشترک کی کنه سید لفظا یا مانن د غدرو مانو کې یا دو مانو کې سیده لکه ځنه علما اندی طرف ته لوړ دی ښا کنه سیده هغه صداغه اصل کې اشتراک دسی کې وکنه صدا معنا صد د نو د وجوب بحث و غردی د پر ابتدا ان هر معنی د پر امر یا خشو وکنه سیده خو به ورستو چې سره خاص ولو وجوب سره خاص نو د وغیرہ نو وته ته اشتراک لفظي شي اشتراک معنوي اشتراک معنی چې شتل شي معنی د پاره کې دی بیا ورکې نور افرادا نو وتل شي ښا کنه سیده امام شافعي صاحب نه خندار غلی کنه صدا شریک ته وجوب نه د دوړو کې ښا سیده نموتی سنا د اشتراک ورکې نشته امر رسی وجوب د پاره دا نور شون به ورسته سره که سیده ولم يذكره المصنف رحمه الله مصنف سے اشتراک خبر نه کا ذکر لانه يفهم ما ذكر التزاما چلته الته کوم خبر ذکر کړي واغه نه التزاما دا خبر خپل په سمجھ کې رسینه به ضرورت نشته فاهل الندب يقولون الامر للطلب کوم خلق ته ندب ولا معنا څه اخلي هغه چې امر د طلب د پر رسی فلا بد يكون جانب الفعل فيه راجحا حتى يطلب صدا جانب د فعل پکې راجح پکار ده سیدا ندب چې شتل شي اکړو طرف چې راجح وي نکړو ولا مرجوح وي سیدا هر دا کار مندوب د مندوب چې شتل شي وای که راجح شو کنه جانب الفعل کول راجح ودناه ان ندب ودنا درجه شد دي چې فعل راجح وي پکې هغه ندب ولا درجه ده وهذا كقول تعالى قال تعالى دا قول فكاتبوهم ان علمتم فيه خيرا علماء کې تاسو ته خیر ښکارا شي کنه نبی سره مکاتبات کوي مکاتبات شتل شي غلام سره خبرې سوا کې شعر بس دومره روپۍ کړه راوړل شرا شر پر پرچا والی کا بس به د زدوم 5000 راوړ روپۍ نن زمانه کې لکه شعر راوړ 1 لک روپۍ بس به آزادي کارایول چې ته ګمانس کې عجیزه شو اتیا زره د کړي شل زره توس پیو دي کړي نه د دې وټیک شو وسوګره دځ کې فقاتبوهم امر صيغه ده کنه نو د پر رسیده واهل الاباحه يقولون اهل الاباحه استدلالات کې کنه د امر رغلی دي کنه شرط امر سره وجود پر کوم دلته وجود پر نه ده کنه واجب خو نه ده يقولون غشينا معنى الطلب يكون ماذونا فيه ولا يكون حراما چې د امر معنا دا ده کنه چې دا شی ته مباح او مباح چشتل شي چې اجازه ته تشتا ده حرام نه ده کوي نه کې تا کار شو ودنه هو الاباحه وهذا كقول تعالى لك فاصطادوا بس شکر تاسو احرام غیر نه خلاص شي بیا احکار کوي وچ ول احکار کنه وچ ول احکار خو من احرام کیږي خاوسه احکار کول در باندې ضروري چې دي کتل او سفر چې حج نه بعد یا احرام نه بعد د ځان سره خسته پکې او من چې درې زیره خسته او سفر هیڅ نه دی سره چې سوچ کې نه راځي چې دا خبري وکړو د دې چې سره وړي دی او سفر د په 1500 سال کې نه مړه کاسي څو شوقي نه والنه
نو ګوره د مباح شی شو سره ته څو توجه نه ورکړي ټیک شوه والمتوقفون یقولون چې کوم خلک یې توقف دپاره استعمالېږي ته متوقف ویل شي که نه یقولون هغه چې ان الامر یستعمل 16 معنا چې امر 14 معنو دپاره استعمالېږي 14 معنی دی هلکه کومه معنا پکې اخلي یاره زه خو وجوب وله اخلم څه دلیل دی سره ولې وجوب وله اخلي یاره زه خو د اباحت اخلم یوه معنا نشي غستل دي دپاره دلیل ضروري ده كالوجوب والإباحة والندب والتهديد والتعجيز والإرشاد والتسخير وغير ذلك فما لم تكن قرينة على أحدهما ما لم يعمل به سوپر قرینه د یوې معنی دپاره نه وي رغلي ته پې عمل نشي کول فیجب التوقف فیجب السکوت نه غلی به پاتې شي ده حتی تعین المراد سوپر چې معنی نه وي معلومه شوي موږ چې نه او عندنا الوجوب وعندنا الوجوب حقیقت الامر چې حقیقي معنی د امر شه د وجوب ده فیحمل علیه مطلقه ما لم تكن قرینه خلافه سوپر دي خلاف قرینه نه رغلي امر بوجوب دپاره استعمالو صحیح ده د چا مذهب د زموږ مذهب واذا قامت قرینه يحمل عليه على حسب المكان ها چې کله قرینه راشي چې دلته کې امر دی معنی د پاره موږ سره بالکل مانو صحیح ده نو متوقفینو په خبرې باندې پوه شولې متوقفین چې نه چې امر 14 مانو د پاره رسی کنه یو معنی وجوب د پاره اقیم الصلاه مز قائم کده اوس مستحب ده که دي فرض ده کنه دا خو کله کله اباحت د پاره رسی کله کله نو د پاره رسی کله کله تهدید د پاره رسی غصه کې وته چې اعملوا ما شئتم کوي کپیرانو دا عمل کوي خبم بیا پسته کما اعملوا ما شئتم منو مرزي ده کسه مرزي نه وته تاسو مرزي ده هر د دمکې د پاره خلک کوا د سره پوي بشه وسوګره کوا د امر نه درکې د خو دمکې درکې صحیح ده انذاران دي د پاره ده امنه چې تخویف مخویفي صحیح ده کنه قل تمتع بكفرك قليلا واخر کفر دې لګي مازی واخر ثم استره بيد کین شکوما و طرف ته کله کله تعجیز د پاره خدای پاک ویلي کفرانو ته تاسو چې پلانکې د قران چې کوم دي د ځان نه جوړ شوی دي د پلانکی سره جوړ کړی دی راوړی کنه فاتې به صورت مثلی یو صورت راوړی آیات راوړی قران راوړی پر کا تکړه وای وزلته کې یو تیل شي فاتو دي تیل شي چې اختیار راوړی معنا عجیز تاسو کول نشي خاصه ته صحیح ده کله کله وړو کړو دي چې چیرې دا توړه زنه بس موري ونه تو ساسي بس په خکارت ونه ته نه بس منه نشي نو بس اساس لا ما غيګه ول ارشاد کله کله ارشاد د پاره من رهنمایي کوله وشهدوا ذوي عدل منکم واشهد من رهنمایي دي کوي کنه چې دوا عادل کسانم د سره غا کې دغه مملکت کې د حسابات سو انکارو کې به خود سره دلیل نه کنه گواهان خدي کله کله تسخير د پاره وي کونو قرادتن خاصین ذلیل بزوګان جوړ شي وزدلته کې اختیار تل شي بزوګان جوړ شي شاپلار جوړ دی چې مره تکړه جن بزو جوړ کی ها دا خو تسخير د پاره شو کنه چې تاسو بزو جوړاوم اوس کله کله امتحان د پاره کلو می مرزقکم الله حلالا طیبه خدای په لړ پاک شند کړی دا خوري ښا وزدلته کې دربرې شي کې د الله امر کړ د چې خامه خای خورا ها نه احسان در باندې کې چې وګوره مدر باندې دومره نعمتونه کړې دي صحیح ده نو دا شی تمانو د پاره چې کیږي امر استعمالي اوس دا کوم خلک څه دي کنه د متوقفین د چې وګوره دي خو ډېر ایمانی دي کنه دلته ارشاد باندې اوس شي من اخلاقی مسله شي د پاره څه مو ته چې جيبه خبره ده خو کمزې کې چې امر راشي خلې وجوب د پاره سره تاسو ورکه ما کوڅو پر دې خلاف کرینا نه رغل شکل کرنی نه پته ولګيږي چې دلته خو د وجوب معنا خستل نشي نه به بل معنا خستل شي اوس دلته کې کته وای چې پستواد وخکار شروع کړي نه حج نه بعد که خلکو باندې اخکار ضروری کې به بار سره اند پس ساروي دا خو د خل تکلیف کې واچولو کنه خرج دین کې خرج نشته او خپل معلومات شي وجوب د پاره نه ده